سورة روم سورة روم په هغه کې توحید رسالت اثبات قرآن دا ذکر شو او پای کې قصص ته عبرت مو په دې سورت لقمان کې هم قصص ته عبرت دي چې هغه د حضرت لقمان علیه السلام داغه چې کوم دی نه د قصې بیان دی او ابتدا د دې سورت د قران پاک د ثبوت نه او د نبی علیه السلام د رسالت او د توحید د الله نه کیږي باقی شان نزول وې د دې سورت دا ده چې نضر ابن حارث هغه با کفارو ته دعوت ورکاو د کفر خپل کور ته به بوتلل یو وینځي وا هغه وینځه هغه به چې کم دینو هغه خلقو ته سرود کولو او خوراکونه به پاغه خلقو باندې کولو او شربتونه به پسکلو او بیا به داوی چې آیا دا دین ډیر بهتر دی او کنه د پیغمبر علی السلام دین بهتر دی چې هغه د منظر اوجه حکم کوي او بیا د خلق قتلای خیال کړه کنه خپل نسبیان خپل قام قتلای نو د اسلام بدتری به بیان ولا او د خپل کفر بهتری به چې کم دینه ذکر کوله دا سورۃ لقمان الله تعالی نازل ک او داغه قبیح اعمال او تذکرہ پدې کې الله پاک دا کړی دا نضر ابن حارث سوکو دا د مکه معظمه یو لوی تاجرو دیبا ایران ته او التبه د کسرا بادشاہ سره چې کوم دین ملاقاتونه کول او تاریخي قصې به ځان سره راوړلې او دلته مکه معظمه کې به هغه تاریخ هغه به بیاناو او کفارو ته به وي چې دا پیغمبر تاسو ته د عاد او د سمود قصې کوي او زه تاسو ته د رستم او د اسفندیار قصې کوم شاهان د ایران هغه تاسو ته چې کوم دین زخ کار کوم نه د قرآن پاک مقابله کوله نو الله تعالی فرمایي الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن دا قرآن پاک هدایت ته رحمت للمحسنین الذين يقيمون الصلاه محسنین سوق دي چې هغه قائم کوي مانځل را ويوتون الزکات وهم بالآخرة هم يوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا د محسنین بیان الله تعالی وکړو وسته کافرین او د مجرمین دغه قباحت ذکر کوي ومن الناس بعض خلقنا من اغسوق دي يشتري له الحديث چې اخلي عبس خبر لرا عبس خبري سدي ابن مسعود رضی الله عنه په تفسیر باندې د دینه مراد سرود دی چې د سرود چیزونه اخلي او دلته په مکه معظمه کې خلق ته بیانې او یاد لهو الحدیث نه مراد چې کوم نه غفلت والا خبرې دي غفلت والا قصې دي قصص د غفلت او قصص د دروغ دغه لهو الحدیث ویل شي ليذل چې خلق بیلار کی عن سبیل الله تعالی الله تعالی نه بغیر علم بغیر د علمنا بغیر د دلیل نه ويتخذها ونسيدي آیاتونو د قران پاک لره حضوا پټو کې سرا اولئک لهم عذاب مهین د دې لپاره څه دي عذاب مهین دي خیال کړه کنه لهو وې دوه قسمه ده یو حق ده او بل صدا باطل ده حق لهو لهو خو هغه عمل ته وي چې نه پکې خیر او نه پکې صحیح شریعه لعب ته وي چې خیر د دنیا پکې خو د آخرت پکې نه یغه ته لعب ویل شي
نو یو لهو حق ده یو لهو څه ده باطله ده لهو حق هغه څه ده د خپل ښځې سره ګپ ویشتل د خپل اس سره شکلایي کول او د اس چې کوم دی نه سره لوبې کول او بله غشي ویشتل زده کول غشي او ټوپک ویشتل څه کول زده کول دا لهو حق ده پوه شوې بې که نه بلکې د اعدو لهم ما استطعتم کې هغه داخله ده ځکه ارمو خیال کړه حدیث کې راځي چې ارمو چې کوم دی نو صحابه کرامو ویشتل کوئ خیال کړه کنه واعد لهم من قوة الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي قوت چې کما الله تعالی په حکم کوي هغه څه دي ویشتل دي نه دغه شو ویشتل شو یا د میزایل ویشتل شو د توپانو ویشتل شو دا څه دي دا خو لهو حق ده او یو لهو باطله ده لهو باطله سره جواری ده خیال کراله کنه او خیال کراله جواری ده قمار ده او سدی پوه شې به کنه دا لهو باطله ده او چې د بدن د صحت لپاره کم چې کم نه نو لوبي کیږي دغه ته لهو مباح ویل شي پوه شې به کنه یا لکه په د دریاب لامبو زده کول دام لهو ده خدا دغه لهو څه ده دغه لهو مباح ده او په نیت د جهاد سره چې زده کې بیا خو لهو څه ده سنت ته پوه شې به کنه صحابه کرامو با د دریاب چې کوم نه دغه زده کاو لامبو به زده کوله شاه اسماعیل رحمت الله علیه هغه بو یو میل چې کوم نه په اوبو کې رفتار کول پوه شې به کنه یو میل په لامبو باندې او شاه اسماعیل رحمت الله علیه هغه به د ډیلی جمعات ته چې کوم نه به ګرمو خښتو باندې به ودرېده او مونږ به یې کاو خلقو به ورته وایي دا څه کې دننه خو سوری شته دی به زه د جهاد چلی زده کوم پوه شوې که نه د جهاد که داسې مقرر شي چې ګرم ځای او هلته کې بیا دشمن ته مخامخ کېږي نو زه د جهاد څه کوم د جهاد شکلاوي کوم نو دا بعضې لهوه څه ده هغه یا د مستحباتو نه ده یا چې کوم د مباحاتو نه ده او زمونږ د دې علاقو دا لهوه دا لوړ واله چې دي دوی خو پسې منځونه هم قضا کوي نو دا څه ده دغه لهوه باطله ده پوه شوې که او بیا چې لا پتانان هم ښکاره کړي پوه شوې که بیا خو ابطله ده پوه شوې که ورپسې شي تطلع علیه کله چې ولوستلی شي په دې باندې په چا باندې په دې لهوه کوونکو باندې آیاتنا والله مستكبرا دی ګرځي تکبر کوونکې کأن لم يسمعها لکه چې دا اورېدلی نه کأن فی اذنیه وقرا ګویا کې په غوږونو د ده کې درنوالی دی ګویا کې په غوږونو د ده کې درنوالی دی دا د مشرکینو مذمت الله تعالی ذکر کوي په 5 طریقې سره مذمت دی یو دا چې آیات په لوستل کېږي نو دوی څه چل کوي والله د شاکی وی چې زه یو اورم نه په 5 طریقې مذمت ته مشرک الله تعالی بیانوي بلا مستكبرا شاکی په تکبر سره دا تکبر جدا ګناه دی پوه شوې کنه او دا چې شاکی کأن لم يسمعها لکه چې دا اورېدلی نه دا عدم التفات شو لکه چې د داړو التفات نشته ستا دی اورېدلو د قرآن پاک ته دا دریم چې کوم دی نو څه شو د دریم قباحت شو اصلورم کأن فی اذنیه وقرا سلورم قباحت دا دی دومره دی چې کوم دی نو د دې قرآن پاک نه استغنا کوي تب وایي چې په غوږونو کې سړي پردې لګېدلې دي او درنوالی دی پکې او 5م قباحت ته دی مشرک څه دی فبشره بعذاب علیم دته زیره د عذاب علیم ورکا دته تحکم ویل شي په کتابونو کې تحکم څه ته وایي استهزاء ته تحقیر ته پوه شئ ان الذين امنوا ایمان ولدي وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا
دا وعده د الله تعالی رښتینی ده د څه د جنت وهو العزیز الحکیم او د الله تعالی غالب او حکمت والا دی خلق السماوات دا ادله د وحدانیت د الله تعالی دی خلق السماوات بغیر عمد ترونها د ترونها په دې قید باندې پوه شولای الله اسمانونه پیدا کړی دي به دستونه ستنې شته او کنيشته دي نه ترونها د قید نه معلومیږي چې شته دي خدا سه ستنې نشي چې تاسو یې وینئ چې تاسو یې وینئ خیال کړاله ستنې شته دي خو تاسو یې نه پوه شئ یا دا ده چې اګه د سره ستنې نشته دي نه په د قید د مقید دواړو شول نه په د څه د قید او د مقید دواړو شول والقى في الارض دا دویم دلیل د وحدانیت دی الله غردولی دی پزماګه کې رواسیا ان تمید بكم یعنی الله تمیدا دلته کې لاوت مقدر دی ښا چې د ازمکه پتا سو باندې حرکت ونه کی زلزلہ ونه کی ځکه د ازمکه چې د الله تعالی په داسې په غیر متوازن انداز کې جوړه کړی و چې دی به حرکت کولو نه الله تعالی په غرونه راواچول د توازن د پاره وبس فيها دریم دلیل دا چې الله خور کړی دی په دې ځمکه کې من کل دابه وانزلنا دا سلورم دلیل دی نازلې مونږه من السماء ماء فانبتنا به فيها پنځم دلیل مونږه درغونو خودسنه من کل زوج دارغه می وجاتنا کریم چا ډیر شریف می وجات دي شریف جوړی دي کاغه می وجات دي کاغه نباتات دي کاغه نور څه دي هذا خلق الله دا چې کم پیدا شي کړی دي دا تخلیق د الله دی فارونی ما توخی ما ذا خلق الذين کم شي پیدا کړی دي هغه سيزونو من دوني چې ما سوا د الله تعالی نه دي آیا دې خدایانو کم شي جوړ کړی دي بل ظالمون فی ضلال مبین ولقد اتینا لقمان الحکمه دا د عبرت لپاره د لقمان علیه السلام واقعا چې کوم دینه دا ذکر کوي چې دا د الله تعالی یو عظیم الشان پیغمبرو یا عظیم الشان نیک انسان د کوم نصایح دا کوم نصایح خپل قوم ته کړی دي دا غ نصایح چې کوم دینه بیان په دې رکوع کې الله تعالی کوي بهشکه مون ور کړو لقمان علیه السلام ته علوم د حکمت ان اشکر لله چې ته شکر وکړه د الله ومن یشکر چا چې شکر وکړو فانما یشکر لنفسه بهشکه دې شکر کوي د پاره د ځان ومن کفر چا چې کفر ناشکری وکړه فإن الله غنی حمید بهشکه الله تعالی مستغنی دی د عبادت او استادونه دا لقمان علیه السلام سوق وی دا د ایوب علیه السلام خورایو د ایوب علیه السلام خورایو او امام مقاتل وی چې دا د ماشی زویو د حضرت ایوب علیه السلام د ماشی زویو خو شبه ډیر عمر وته الله تعالی ورکړو تر دې چې د داوود علیه السلام زمانه تر ورسېده عمر زیات ځکه ایوب علیه السلام د داوود علیه السلام نه ډیر مخکې ایوب علیه السلام خو هغه دی چې د یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام د نوسای سره چې کم دی د میشا د لور بیبي رحمت سره نکاح کړو پوه شئ نه دا لقمان علیه السلام به ډیره زمانه ولا الله ورکړی و د داوود علیه السلام زمانه تر رسیدلی و د به وی د عقل او د حکمت خبرې کولې او د به خلقو ته فتوی د حق ورکولې ځکه د په نبوت کې اختلاف دی خو ولایت یقیني دی د به فتوی ورکولې خو چې کله حضرت داوود علیه السلام دنیا ته راغ او نبوت ته میلاو شو بیا د فتوی ختم کړلې وی چې هر کله نبی موجود دی په مقدس مکه باندې زما فتوا ته حاجت نشته به وی دغه پوښی به کنه حبشي غلام دا درنګ نه تک تور دا حضرت لقمان علیه السلام غټي شونډې وی پوښی به کنه درنګ نه تور او
خپې به چې کوم دی نه چاودلې وي پوه شوې به که نه خپې به یې چاودلې وي او وی سعید ابن مسیب رحمت الله علیه سره یو حبشي چې کوم دی نو موجود و هغه ته د مسلې تپوس وکړو خیال کې راله که نه چې زه به هم جنت ته ځم او که نه سعید ابن مسیب رحمت الله علیه هغه ورته ووی وی په دې باندې فکر مه کوه چې ته تورې او ته به د جنت نه محرومه شي خیال کې راله که نه داسې نیکان داسې نیکان په دنیا کې راغلي دي چې د هغې شکلونه به ډېر کمزوري وي خو په هغې باندې الله تعالی رحمت چې کوم دی نه کړی دی چې یو حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه بل محجعو چې هغه د حضرت عمر رضی الله عنه غلامو او بد شکلی و خیال کې راله که نه او بل حضرت لقمان علیه السلام چې هغه څه دی هغه یو عظیم الشان یا نبی دی یا عظیم الشان چې کوم دی نو ولی دی نه داسې نه دی چې تور وي د رنګ نه دی به ګندې جنت ته نه ځي خیال کې راله که نه باقي د ده په نبوت کې اختلاف دی ټول جمهور علما وایي چې دی پیغمبر نه و او بلکې ولی و او حضرت عکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زوی حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې دی پیغمبر و هغه په نبوت ته د باندې څه دی هغه قایل دی خیال کې راله که وی د ده نه چا تپوس وکړو د دې تفسیر ابن کثیر لیکي په روایت د قتاده رحمت الله علیه باندې چې د ده نه چا تپوس وکړو چې تا دا حکمت چې کوم دی نه دا دې ولې غوره کړه خیال کې راله که نه تا له خو الله تعالی اختیار درکړی و چې ستا نبوت خوښ دی او که ستا حکمت خوښ دی نه تا حکمت ولې قبول کړو وی هغه ورته وی چې ګورئ ما له الله اختیار راکړه الله پاک ما له اختیار راکړه اوس که ما په خپل اختیار سره نبوت خوښ کړی وی نه پته نه لګي چې زما سره به د الله امداد وکړه نو که الله راته نبوت راکړی وی وهابي بیا خو به د هغې توفیق هم راکړی خیال کې راله خو که ما خوښ کړی وی نو بیا به چې کوم دی نو ګورئ چې ما د هغې حق ادا کړی وی د دې وجې نه ما حکمت خوښ کړ او نبوت مې وانغست خیال کې راله که وهب ابن منبه دا یو بزرگ تیر شوی دی هغه وایي ما لس زره بابونه د علومو د حکمت د چا نه زده کړي دي د دې حضرت لقمان علیه السلام نه زده کړي دي لس زره د حکمت بابونه خیال کې راله دا ما د ده نه زده کړي دي دا تفسیر قرطبي د ده د عظمت او شان چې دی نو دا ذکر کړی دی یو ځلې وی دی په مجلس کې د حکمت بیان کو یو سړي ته نه تپوس وکړو چې ته دا دومره د عقل خبرې کې او دومره د پوهې د هوښیاروالي ته خو ستا تاریخ خدا دی چې ته چې کوم دی نه شپنکې یې او تا به ګډې بیځې سره ولې بیا تا ته دا دومره علوم د کم ځای نه میلاو شوي وی هغه ورته وی چې دا ما ته په دوو صفتونو باندې دا علوم میلاو شوي دي یو زه چېرته دروغ ما نه دي ویلي پوه شوې که نه او بله زه فضول خبرې نه کوم هغه خبره کوم چې هغه معناداره خبره وي فضولو خبرو نه پرهیز کړو د دې دوو صفتونو په وجه باندې ما ته الله تعالی دا علوم د نبوت راکړي دي پوه شوې که نه رښتیا ویل او د فضول خبرو نه پرهیز کول او بیا هغه سایل ته وایي چې په ما کې نه صفتونه الله تعالی پیدا کړي دي که دا صفتونه په تا کې تام کوشش وکړو دغه ته ورسېدلې نو تا ته به هم دغه علوم حاصل شي پوه شي په ما کې نه صفتونه دي یو صفت زما غض البصر څه غض البصر پردو ښځو ته نه ګورم پوه شوې که نه غض البصر پوه شوې که دویم کف اللسان جبه زه د عبثو خبرو نه محفوظ ساتم کف اللسان او دریم صفت زما قناعت علی الفقر په فقیرۍ باندې صبر کوم
قناعت علی الفقر. دا په ما کې دریم صفت. څلورم صفت حفظ العورات، زه خپل شرمګاه محفوظ ساتم، شرمګاه خپل محفوظ ساتم. او د مالکو هغه مالک لونای وي نو هغه د دغه کور څوکیدار دی به د دروازې نه بارو د دنې وطنه د دنې د بارې نه ورکلا کړو د دنې نه هغه جنکو به ورته چې کوم نه ور ټاکاو شي تر دن نشه پوه شي به که نه د وی زه د دې دپاره نه یم څوکیدار کړی پوه شوې به که نه حضرت لقمان علیه السلام ورته وی زه د دې دپاره نه یم څوکیدار کړی چې زه دننه درشم پوه شوې به که نه حفظ العورات. پنځم صفت صدق الکلام، د به خبرې کولې د رښتیا و، پنځم صفت. او شپږم صفت ایفاء العهد، چې دا کله وعده وکم هغه وعده پوره کوم. اووم صفت اکرام الضیف، د میلمنو څه کوم احترام کوم. او اتم صفت حفظ الجار، حفظ الجار د گاونډي حفاظت کوم، د گاونډي د عزت او د مال څه کوم حفاظت کوم. او نهم صفت ترک الفضول، خیال کراله دب یا ترک العباس، د عباس خبرونه د څه کومه پرهیز کومه. نو الله جل شانو فرمایي واذ قال لقمان لابنه، په هغه وخت کې چې وویل حضرت لقمان بچي خپل ته زوی خپل ته وهو یعظه چې وعده کو یا بنیا لا تشرک بالله، بچي شرک مکوا، شرک مکوا. ځکه شرک چې کوم دی دا یو ډېر عظیم ګناه دی. دا لمبې چې کوم دی نو وصیت ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالديه، په دې منځ کې د مور د پلار قصه راوړي. د شرک د وصیت نه وروستو د مور پلار قصه راوړي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د مور پلار به احترام کې، خو ګوره په شرک کې نه احترام به یې کې، خبره به یې منې، خو که چېرې تا ته شرک ښیي په دې کې به یې احترام نه کوي. نو ځکه دا په منځ کې د والدینو د والدینو چې کوم دی نه حق ذکر کوو. حملته حمل کړی دی دې بچي لره امه مور د وهنن په سستۍ سره علی وهنن د پاسه د سستۍ، بار کړی دی دې مور دې بچي لره وهنن په ضعف سره علی وهنن د پاسه د پاسه د ضعف. خیال کراله کنه هر وسته وخت د مخکنی نسای هغه چې کم دی نسای ضعف یې کمزوري وي. وفصالو کټ کول د بچی چې دی د تینا فی عامین په 2 کالو کې دی. په 2 کالو کې بچی د تینا کټ کولې شي. دا مذهب د چا دی؟ دا د دریو واړو امامانو دی. یو زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه هغه 2.5 کاله وای. او خیال کراله کنه والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملین، دغه آیات مل دلیل. زمونږ سره بل آیات امام صاحب رحمت الله علیه لپاره دلیل دی چې وحمله وفصاله 30 شهر. حملم چې کوم دی نه 10 میاشتې دی او فصال څه دی؟ فصالم 10 میاشتې دی. باقي د حمل زمانه اقل زمانه څه ده؟ 6 میاشتې ده او اکثره زمانه یې څه ده؟ 2 میاشتې ده. دا 2 کاله ده. څه ده؟ 2 کاله ده. اوس هغه 6 میاشتې نه په کم طرف لاړې پوه شي به کنه. آیات کې خدا راځي چې فصال دغه څه دی؟ دا حمل څه دی؟ 10 میاشتې دی. دغه چونکې دغه آیات په مقابله کې حدیث راغی. هغه حدیث مشهوره دی. حدیث مشهوره هغه نسخ د وصف کوي او نسخ د ذات نه کوي پوه شي به کنه. حدیث مشهوره د عائشه رضی الله تعالی عنها ده. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې چرته دا بچي په خېټه کې په اندازه د ګرځنې د دوک باندې سیوا شو دا به دروغ وي. دا به صحیح دغه حدیث مشهوره دا قید شو د څه دپاره؟ د 30 شهره دپاره. څه؟ د 30 شهره دپاره پوه شوې که نه.
بهرحال د دې آیات کریمه نه د پسوال زمانه ثابت شوله انشکر لی شکر کوا زما د پاره ولی والدې کې لیل مسیر وین جاهداک کچری دی کوشش کی پتا باندې الا ان تشرکا چې شرکو کا چاته وي ها حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی تمور سوي ها وی بو کارتال کوم ځان وجنه مخطبه شرک کې سبا کې شرک پکې ما ليس لي بالله به علم دا غشي چې تا ته په علم نشته پلا توته هما د مور پلار تابعداري بیا مکوا وصائفهما فی الدنیا معروفا د دې سره سکونت کوا په دنیا کې د احسان په دنیا کې سره د احسان ژوند تیروا وتبع سبیل من اناب اتباع کوا دلال داغه خلقو اناب چې الله چې ما ته رجوع کوي د هغه چالار پسې ځه چې ما ته رجوع کوي ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون یا بنیا ای بچوړیا ها اوس په زویتا ها نصیحت اول خو د توحید نصیحت ته وکړو اوس وته چې کوم نه دا نصیحت کوي چې بچیا ها دا مو وایي چې زما د عمل بد الله نه پټ شي پټیږي نه کستا د عمل ها دغه د دنیا په کوس سر کې وي دا به الله ښکارا کوي انها بشک دا عمل ساچ دی ان تکم اسخال حبتن کداوی په وزن د یو دانه باندې من خردلن دڅ د اوری د دانې مر عمل افتا پتكون فی صخرتن وی دا پس انګریزا کې او په سماوات یا پس مانونو کې او په الارض یا پس مکه کې یا اتبه الله بظاهر دی لرا دا عمل بستا ظاهری ان الله لطیف خبیر الله تعالی لطیف او خبیر دی دا آیات کریمه د دې ولقد آتینا لقمان الحکمت د دې پوری چې ان الله لطیف خبیر دا زبردست نسخه ده صدا زبردست نسخه ده خو چې په خاطر کړه پوښي یو مولانا صاحب په دې باندې به ګولې چې کومه د بدن نه راځتلې څه ها ګولې به د بدن نه راځتلې د یو خو ستنې چې کوم نه د مړای نه راځتلې و پوښي به کنه ها او زما د خپینه ازغې استلو دومره ازغې د تور ازغې دومره شی په دې خپل کې میدان نه پروتو ډیرو دمګرو لمه یوړله هغه برا پسې نوسی راواغستل ها نوسی دغه دمګری لچلاړه ما پوښې وکړ ها هغه په یو څو ځلې سورته لقد د دې رکوع د آیاتونه وې ماته مولانا سے مستقبل قسمت ته پوښې ما خپل درخه ختم کړله ها چې روی مال ته نه پرانه سو دومره دړه په پراته و ما وګیندلې پکې د ځان نه خېدا پوښې وکړ شک مې وکړ پوښې چې بیا زور مې غدای لور کو هغه زخمی زایله ها بالکل څه شي پکې هم څو پیری په ویلو ها څو پیری په ویلو والله اعلم ډیر ساتي ویلو څه نیمه ګنټه خو به ویلو خوش نه الله جل شانو فرمایي پتكون یا بني ای بچوړیا قمه صلات ها دا دویم حکم دی منځ قائم کا وامر بالمعروف او امر بالمعروف کوا وانها عن المنکر او نهی د منکر نه کوا واصبر علی ما اصابک صبر کوا پاغه مصیبت باندې چتا ترسیږي دا پنځم وصیت ان ذالک من عزم الامور دا د محکم امورونه دی صبر دا د پیغمبرانو صفت ده دا محکم امر دی ولا تصعر دا شپغم دغه دی شپغم وصیت دی مالوا خدک مخبل للناس د خلقنا یعنی عن الناس د خلقنا مخ مگر زوا د ځنې سره متکبر خبره بتا سره کوي ګوري با بل طرف ته ها دا مکوا چا سره خبره کې ها هغه سره تواضع کوي پوښ پکړه ولا تمشي وم وصیت ولا تمشي في الارض مرها مگر ذا پزمکه کې پتکبر سره ان الله لا يحب كل مختال فخور مختال متکبر ته وي او فخور ها فخر کوونکی خیال دا صفت قلبی دی او فخر چې دا صفت لسانی دی ښا صفت څه دی لسانی دی د زړه تکبر مکوا او په جبم چې کوم نه چاته تکبر مخکاره او اتم وصیت وقت شد فی ما چې کا توسط کوا پر افطار خپل کې چې په لارې ځنه مډیر په منډو دا ها اسنه چې ما شومان راو غورځي په شپه کنه
اما ډېر په دمه لکه د میږي په شانتې ځه وخت یې ضایع کېږي ولې د میږي په شانتې روانې وخت یې ضایع کېږي نه ځه نبی علیه السلام چې په ځمکه روانو داسې به ته تا به وي چې دی ګړندی دی او چې د چا نه به مخکې روانو هغه به نه شو لاندې کولی هغه به نه شو لاندې واغضض من صوتک دا نهم وصیت واغضض من صوتک کوز کا نظر خپل لره کوز کا نظر خپل لره دا خیال کرا لگا نظر نہ آواز پل کوز کا انان کرا لصوات بے شک بدترین پا آوازون کی لصوت الحمیر آواز دا خو ظاهر کې نه او شو خزما فکر کې دغه یا بنیه چې دا کنه چې یا بنیه انها ان تکل مثقال حبه دا بل وصیت دی چې خپل عمل هغه صحیح کا کاغه پټ وي خود بد عمل نه پرېز وکړه دغه پټ به عمل به دا بستا الله تعالی ښکارا کوي نه پدې رکوع کې لس وصیتونه د حضرت لقمان علیه السلام دا ذکر شوی علم ترو ان الله دا ادله د وحدانیت الله تعالی دی نګوره اے حبیبا نګوره تاسو اے مخاطبینو ان الله بشک الله تعالی سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه دا سخر یو دلیل د وحدانیت اسبغ بل دلیل الله پتا تو باندې خپل نعمتونه کامل کړی دي اسباغ ستول شي اکمال ظاهرتن چې ظاهری نعمتونه دي باطنتن او باطنی نعمتونه ومن الناس من يجادل في الله بعض خلق داسې دي چې جګړه کوي په دین د الله تعالی کې بغیر د علم نه ولا هدن بغیر د علم سنه عقلینا ولا هدن او بيد علم نقلینا ولا کتاب منیر او بيد کتاب روخاننا څه دلیل وسره نه واذا قيل لهم کله چې ویل شي دي مشرکان ته اتبعوا ما انزل الله قالوا دی وای بل نتبع ما وجدنا علی آبانا مونږه د خپل پلار نیکه په دین باندې زو او لو کان الشیطان یدعوهم اگر که شیطان دی له دعوت ورکي الی عذاب السعیر عذاب د جهنم تا ومن یسلم وجهه الی الله څوک چې وسپاري ذات خپل الله تا ایمان صحیح کی وهو محسن حالان کې د موحد وی ځان وسپاري خو موحد وی فقد استمسك بشك د منګولې ولګولې بالعروه الوثقا پرسي مضبوطي سره عروه هغه غوټي ته وایي پرسي کې چې کوم غوټي هغه ته عروه ویل او دې سوخکړې ته وایي د کودي سوخکړې ته عروه ویل شي جمع عوران راځي والى الله عاقبه الامور من كفر چا چې کفر کو فلا يحزن کا کفر تم پریشان کېږي زما حبیبا د دې سزا ما سره الینا مرجوهم فننبئهم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور نمتهم قليلا منغم پیدا ورکو دي مشرکان او تعالی زمانہ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ بیا به مجبور کو ستا عذاب غلیظ تا ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض کته دي مشرکان نه تپوس کې خالق څوک دی لا يقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض لله ان الله بشك الله تعالى هو الغني الحميد الله تعالى غني دي او حميد دي عبادات د خلق ته محتاج نه دي نه ماليه وتا انا بدنيه وتا ولو ان ما في الارض من شجره اقلام دا الله تعالی د علم کامل ذکر دی کچره هغه شذونه چې په ونی دي ولو نه هغه شذونه چې په ځمکه کې دي من شجره تندونونه د دنیا دا ټول ځنګلات دا څه شي اقلام دا قلمونه شي والبحر او دریاب چې دی یمده من بعده سبع فورن د دې سره مدد وکي ورستو د دینه او چې کوم دینو او دریابونه د یو دریاب سره او دریابونه نور چې کوم دینه مدد وکي او دا صحیح شي ما نفذت کلمات الله ختم بنشي کلمات الله تعالی دا الله کلمات په ختم نشي دا الله صفات په ختم نشي ان الله عزیز غفور حکیم بشک الله تعالی غالب او حکمت والا دی دا هغه سوال جواب دی يهودو
ها چې کله دا آیات واورید کنه ويسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ها تاسو ته علم نه دی درکړی شه مگر ډیر لږ يهودو اعتراض ها يهودو اعتراض کو وې د دې پیغمبر نه تاسو کوي ها چې د تورات علم لږ دی کنه کډیر دی ها کدی وی چې لګ دی وای خدي ونوي ها الله تعالی خو چې تبيان لكل شيء تورات ما د ټولو سيزونو د پارسه بیان او وضاحت ګرځولې دي نو چې تورات علم د چا سره شته دی نو دا څه دی ها دا چې کم دی نو دا څه دی دا علم کثیر دی څه دی نو دا الله تعالی چې ما اوتیت من العلم الا قليلا تاسو ته ډېر لږ علم درکړی شوی دی حالانکه د تورات علم ته الله څه ویل دی کثیر ویل دی نو د دې پیغمبر نه د دې تپوس وکړي ښا تعارض راغی پس کې تعارض راغی چې کم دی نو په آیاتونو کې ورپسې یو آیات کوي ما اوتیت من العلم الا قليلا بل ځای کوي چې تبیانا لكل شيء نه جواب دا آیات جواب شوخه اوري کچری دا الله تعالی ها د صفات لیکل شروع شي او اته دریابونه جمع شي خدا الله تعالی صفات با او دا الله تعالی علوم با ونه لیکل شي ما اوتیت من العلم الا قليلا دا تاسو ته چې کوم علوم درکړی شوی دي کاغه تورات دی کاغه انجیل دی کاغه قران دی د الله تعالی د علوم په مقابله کې څه دي قليلا ډیر لږ دي پوه شئ کنه ان الله عزیز حکیم ما خلقکم ولا بعثکم نه پیدائش تاسو نه دوباره ژوند تاسو الا كنفس واحده مگر بشان د یو نفس دا تمام مخلوق چې په اربونو په کربونو باندې دي ها دا که ابتداءً پیدا شوی یا که انتهاءً د دې ټولو مثال د سده د یو ماشي پیدا کول دي ها څنګه چې الله تعالی ته یو ماشي ګران نه دي دارنګ دا مخلوق ها دا ورته آسان ان الله سميع بصير الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ها وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق دا دا قدرتنا کامله دا د دې وجنه دي چې الله حق دی معنا الله یو حقیقت دی وان ما يدعون اغثنا چې دی عبادت کې من دون ما سوا د الله تعالی نه الباطل دغه څه دی دغه باطل دی دغه حقیقت نه دی بلکې څه دی باطل دی وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الفلك تجري في البحر دا بل دلیل د وحدانیت الله تعالی کشته رواني شي په دریاب کې بنعمت الله په نعمت الله تعالی سره د الله په حکم سره کشته رواني شي لیوریکم چې الله وخیتاتو من آیاتی دلائل د قدرت ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور واذا غشیهم موج واذا غشیهم موج کله چې چاپی رشي د دینه موج کله چې دا کوپار په دې دریاب کې رواني ادا موجونه پیراشي دا موجونه سي کذللی چې په شان د وریځو وي د وریځو په شان د درانه موجونه شروع شي دعوا الله دا کفار بیا چې وخی الله تعالی ته مخلصین له دین خالص کی هغه ته دین خپل بلنه صرف د الله کې بیا خپل بوت आवाज نه کوي ولما نجاهم من البر هر کله چې الله ول نجات ورکی وچتا ومنهم مقتصد بعض الذين سي هغه مؤمن شي خیال کړه چې کله د دریاب نه پوری وځي بعض خو شي هغه ایمان راوړي وما يجحد بآيات اختصاص ته ویل شي توسط على الله قصد السبيل ومنها جاي خیال کړه نو بعض پکې مؤمن شي مقتصد په معنا د مؤمن سره وما يجحد انکار نه کوي بآياتنا لا يكون الا كل خطار مگر هر متکبر څوک انکار کوي متکبر ځان له خطار نو ممک دی او ځان له اختر نو ممک دی خام ځنې ځای خپل بچله تنوم کیږي اختر نه اختر معنی څه غټ متکبر خنوم دی نه دی تاسو خو کینا د دې وجنه په خپل سمي باندې نمونه کړي ادمه مقتدیانو یو تن لګیدل
نه لور له مفسده نو میخه دا ولې چې امام ته خو نه څه وای نه ویره 500 روپۍ به غواړي یاره که چا دنه غوښتلي دي په خیر شي ولې د ځان سره ظلم کې پوه شې پکې او بل ونه د هغې نوم مشرکه و پوه شې پکې دا ګورې زما خپل مقتدیان پوه شې دغه چلې کو نو استاد نه تپوس نه کوي او په خپله خو چې څه بلای وغروله پوه شې وما یشهد بآیاتنا الا کل ختار کفور او انکار نه کوي د آیاتونو زمونه مګر هر متکبر او ناشکره امامانو ته غریبانو ته پتم نه لري ها چې کوم نوم کې هودل غواړي هغه په خپل ځانې ویلي ها تا به څه پوهه کی پوه شې به ها نه د فقہی کتاب زده کوي نه د صرف زده کوي نه د نحو زده کوي نه د معانی زده کوي پوه شې به کنه دا خبره وته لغوه ښکاری پوه شې به نه چې لغوه وته ښکاری نه سبب پوه شي په خپل مشرکانو بچ کم نه لور لګ دي پوه شې به یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ربکم تقوا کوي درخل یرا کوي درخل نو وښو یریږي یومن دا ورځنا لا یجزي چې بدل نشي ورکول والدون یو پلار ام ولده د بچی خپلنا ها چې دې بچی له چې کم دینه سور کی ها د خپل اعمالو نور کی دا پلار د خپل اعمالو نه بچی له ورکی ولا مولود ان یو بچي هو جازن دې بدل ورکون کې دې عن ولده والده د پلار خپلنا دا بچي هم کډیر غټ زبرګ شي ها خو دې خپل پلار لا نجات نشي ورکو خیال کړه چې هغه بچ کی د سنه ها د سنه د عذاب ان وعد الله بشک وعد د الله تعالی چې دا حق دا رښتینی دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوک دینی کتاب سره ژوند د دنیا ولا یغرنکم دوک دینی کتاب سره بالله وحلم او صبر د الله تعالی سره الغرور د شیطان ها تاسو دې دوکانه کې د الله په صبر باندې الغرور اغا شیطان دوکا مار پوښې به اغا شاعر وای کنا تو مشو غرا بر حلم خدا تو مشو غرا بر حلم خدا دیر گیرت سخت دورا دیر گیرت سخت گیرت مر تورا تو مشو غرا بر حلم خدا مدو کېګه د الله په صبر باندې دیر گیرت سخت گیرت مر تورا ها پس زمانہ پس بدینی نشي او پس سختۍ سره بدینی شي خوشې به ها نو شیطان دې چرته دوکا نه کوي ان الله عنده علم الساعه دا الله سره علم د قیامت ته علوم غیبیه چا سره دي د الله سره دي رد شو بیا په بریلیان وينزل الغيث والله تعالی نازل باران لرا د باران علم د الله سره دي ها د قیامت علم د الله سره دي ويعلم الله تعالی علم به ما فی الارحام دا بچی چې پرهم کې دي پرهم کې چې دا علم الله سره دی وینا زمون سره مشته دی ډاکټر سه په پوي ها ډاکټر سه په پويږي ها چې دنه چې کوم نه سره نارینه دی او کزانا نه ها نه اول خو چې سو پورې هغه ته اندامونه پکې نه جوړ شي ویني علم وته نشته چې اندامونه پکې جوړ شو ها بیا هم د علم پورا پته نشته دی کې دې شته ته نارینه ښکاری او غسه شي هغه زنانه شي ها دته زنانه ښکاری هغه نارینه شي ها علم یقیني بیا هم نشته خو شي به اکشیم ها ندا ما فی الارحام نه مراد یوازې چې کوم نه نارینواله زنانواله نه دي ها بلکې سعادت او شقاوت هم دي الله تعالی علم دې چې په خېټه کې دنه شقی دي او کسه دي سعید دي ها الله تعالی علم دې چې په خېټه کې دنه کم عمره دي ها ډیر عمره دي ها دغه علم چا سره دي دا الله سره الله تعالی علم دې چې دنه په خېټه کې دي ها دیبا نا جوړه کیږي ها او کنه بنا جوړه کیږي خیال کړه دیبا صحیح روغ پیدا کیږي ها او کده بنا تمام پیدا کیږي یو علم خو نه دي بشمار علوم دي دغه بشمار علوم د چا سره دي د الله سره خوشي وما تدري نه پويږي نفس هیڅ یو نفس ماذا تکسب غدا چې دې به سبا څه کوي دا پتم چاته نشي چې سبا به څه کوي ها د سبا علم د چا سره ده د الله سره
وما تدري نفس نه پوهیږي او نفس بأي أرض تموت چې کوم ځای کې به تستا خیږي دام چاته علم نشي چې صابه کوم ځای خیږي ها د ساده وتو علم یو الله ته دی یو بندا په دې وطن کې اوسېږي ناز په خیال کې راځي ویل کوم ملیشیا ته دان پوه شئ به سیل لازم سیل لازم الته مرګ لازم پوه شئ به کنه الته سلازي مرګ لذي دې په نوم د سګي دي د سیل کې دي پوه شئ دلته یو باباو صدا تیاو کارونه بسیوا پوه شئ به ها ویالو کوم ها وی پکټ کې میو باسه خدا دلته ځوان نه ته پوه شئ پکټ کې دې دغه ته وېستلو دې اډې ته ها په موټر کې چې کم دینه یوړلو پوه شئ به الته چلا ورسره جو مرش پوه شئ به نه دې داسي د دې ځوان علم